پاکستان کې ډېرې مدرسې دي ورکته شي ورکه دی دا مدرسه یاره چې پاکستان کې ډېر جوماتونه دي دا جوماتونه در سره صبر ښه دا ویډیو مه سکیپ کوئ که نه مفتي مولا شاکر صاحب چې کوم دی یو پیره بیا حد کړی دی دا ویډیو وګورئ که نه او د ثواب په نیت باندې مخکې خامخا شیر کړئ تر ټولو اول تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ د هغې نه پس بیا څو خبرې کوو هله په هغه ورځ جړه راغلې ده چې د ټولې دنیا سروه وشوه چې په ټوله دنیا کې د امانتدارۍ او د دیانتدارۍ او د سچایۍ په صف کې اول نمبر ملک څوک دی نو جاپان په اول نمبر وختو څه شی وختو پاکستان په څو نمبر کې راغی پته ده درته 160 نمبر کې شرمېدلې قومه یاره پاکستان کې ډېرې مدرسې دي ورکته شي ورکه دی دا مدرسه یاره چې پاکستان کې ډېر جوماتونه دي دا جوماتونه در سره خدای پاک انشاءالله ځمکې لاندې اړوي دا یاد وساته ستا د جوماتونو څه فایده ستا د مدرسو څه فایده یاره موږ په کال کې دومره حفاظ کرام نو حفاظ څه شي تش ټکي ولا زده وي نور ټکی قرآن نه مني دې ته حفاظ وي السلام علیکم ملګرو دا ویډیو ما پوره وکتله مفتی منیر شاکر صاحب ډېرې ښکلې خبرې کړي دي کیدای شي خپلو شاګردانو ته یې ویلي کیدای شي خپلو علما نورو قاریانو ته یې ویلي وي خو د کم بې غیرت او د بړوه انسان چې کله ویوز ودرېږي لایک کمنټس پالې ودرېږي هغه د زمطلاق زوی به زر راشي به بیا نه روجې ته ګوري نه به دا وي چېرې دا بختوره میاشت دی کې داسې ځینې الفاظ یا داسې د دروغو الزام نه دی پکاره نو دغه د زمطلاق زامن به راشي په ټیټل کې به مولانا فضل الرحمن صاحب زر ټارګېټ کي نو په هغې په وجه به ورته بیا لایک ویوز میلو شي نو هغه بې غیرتو بړواګانو کې دا چوتیا انسان هم راغی دم چې دی نو هغه خپل اصلیت راښکاره که د مولانا صاحب اصلیت دا دی چې هغه د مفتی محمود رحمت الله علیه زوی دی د هغه پلار د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی 10 روپۍ ورځ یې وی خرچه وه دا د بجلیګر مولانا صاحب د خولې نه خیر دی واوره او هغه دغه اصلیت دی چې هغه کله ټیکه نه ده خوړلې د غوښې داسې سړی و ته د هغه اصلیت نن راښکاره کوې د شکل ته دې کتلې دي او بیا نن روجې ته نه ګوري چې بختوره میاشت ته زه غول خورم او په مفتی منیر شاکر صاحب خو چې دی خو چې څه خبرې کړې ښه ښکلې خبرې کړې یو خبره کې هم نه مولانا صاحب ټارګېټ کړو نه پی ډي ایم خو تا د چوتیا انسان له چې دی نو لایک کمنټ نه میلاوېدل نو تا داسې کار وکړه ته د دې رمضان ته د دې مبارکې میاشتې خاطر هم نه کې نور هم چې کوم د زمطلاق زامن دي هغو ته هم وایم چې د سړي زامن جوړ شي زه خپله لکه زما پیج دی زه کوشش کوم چې د دې پریز نشي لکه د مفتی زرولي خان صاحب ښه ښکلې ویډیوز دي د روجې په باره کې د طارق جمیل مولانا صاحب ویډیو شته دی د روجې په باره کې د طارق مسعود صاحب شته دی نور داسې ښکلې ښکلې علما کرام دي د هغې ویډیو څنګ کې لګوه او د دې روجې متعلق د خلکو له یو ښکلی میسج ورکوه چې د روجې داسې د روجې صفات ورته بیانوه نو ته راغلې زر لایک پالو د چا نه درکوو نو د زمطلاق بچیانو مولانا فضل الرحمن صاحب دې پکې ټارګېټ که ملګرو دا ویډیو مې دې چوتیا انسان پورې ورسوئ او درته یم چې که به دې روجه کې دې بیا داسې ویډیو راغله مولانا صاحب دې ټارګېټ که نو بیا به دا ګیله مانه هېڅوک هم نه کوئ بیا چې دی نو بیا یې درله ګورئ توت دی د لخیجو مه په بکیانې راکوزوم د الله په امان ما ته وایي چې برادره په ملګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه مفتی محمود چې و هغه د ټاپ درویش دی او هر ویښته د هغه اسلام بس ټیک ده بس چې هغه هم رخصت به رالو قاسم علي خان جومات کې مفتی محمود صاحب و بس ما لاس وله ورکړم عاجزه ستا مرید کړم مولانا یوسف بندوري 20 کاله ما مفتی محمود سره ملګرتیا کړې ده په 20 کاله کې قسم درته خورم د دې ما په تیکه خوراک نه دی لیدلی 10 میاشتې وزیر اعلی ما د بنگله کې چرګ حلال کړی نه دي 10 روپۍ ورځ د هغه د بنګلې د روټۍ خرڅ خوټ کېدلي دال به یې خوړه کله به یې ماښام ما ته ټلیفون وکړو چې راځئ نه ما به نه ځي ویل به مړی بالې وخورې ما به ورته چې زه بیمار نه یم چې پرهیز مې دی ستا بنګله کې خوټ کېدلي دال ما ته ویل یاره غوډۍ ورانه